इमरान खान की रिहाई के लिए कि मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं, क्योंकि मुझे मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना इस कुर्सी के लालच है, कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द नई वीडियो रिपोर्ट सरा ज़ैम सैयद कबीर शाह ग्रानो कतुन को द नन वर्ज डेरा अहम वा द सहारना प खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के यो हला गोल शुरू हुआ सोक बराजी वज़ीर आला नो वज़ीर आला चिकम दे सुहेल अफरीदी 90 वोटुना हासिल क और वज़ीर आला जोड़ शो कल چې سهیل افریدي د خیبر پښتونخوا اسمبلی دننه حال ته رالو نو خپلو کارکنانو ورته ډېر دروند استقبال وکړو. دې سره سره خپلو ایم پی ایګانو هم ورته دروند استقبال وکړو. کومه د افریدیانو چې کوم هغه پګړۍ وي هغه یې ورته په سر کړه. خو دې کې یو خبره بله راځي، اپوزیشن چې کوم لیډر دی هغه دغه وینا کوي چې دا باندې به مونږ سبا عدالت ته ځو، په دې باندې به مونږ خپل دغه کوو چې یاره یو وزیر اعلی موجود دی نو بل وزیر اعلی څنګه منتخب کیږي او راځي. بېشک چې علي امین ګنډاپور چې کوم دی نو خپله استعفا ګورنر خیبر پښتونخوا فیصل کریم کونډي ته لیږلې وه، خو هغې کې چې کوم دی نو اول دی ویل چې موږ لیږلې ده فیصل کریم کونډي ګورنر چې کوم دی هغه ته ریسیو شوې نه وه. بیا دوباره علي امین ګنډاپور چې کوم دی نو دوباره خپله استعفا خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي ته ولېږله، هغه ریسیو شوه. په هغې کې بیا چې کوم ریسیوینګ ټایم دی هغه یې ورکړلو سی ایم هاوس ته، خو هغې کې دغه ویلی کېږي چې هفته اتوار په هغې کې چوټي وه. گورنر پرون هم په خپلو ټکو کې دغه وویل چې یاره زه به پیر په ورځ به افس کلاویږي نو په دې باندې به بیا مونږ خپله فیصله کوو. خو هغې اپوزیشن همدغه وینا کوي چې یاره یو سی ایم موجود دی نو د پاسه دویم سی ایم راتلل دا د کوم ځای قانون دی. خراب شو د سهیل افریدي سپیچ ته کم چې نن په خپل خیبر پښتونخوا اسمبلی کې سپیچ وکړو. په خپل سپیچ کې هغې څه وویل راځي یو څو ټکي د هغې ته سره موږ شریک کوو. इमरान खान की रिहाई के लिए आपको पता है कि मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं, सबर कवई हौसला कवई। मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है, क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाल्लाह।